السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم ګرانو کتونکو، یو ډیر اهم پوسټ مې مخې ته تیر شو. اهم ورته ځکه وایم چې د نوښار د کار لحاظ سره که زه ووایم نو زما 80% خلق روزګار چې معیشت ته چا وابسته دی، کار وابسته دی، زمیندارۍ او زراعت سره دی. نو زه په دې ځکه خبره کوم چې اکثریت زیات تر آبادۍ د دې نه خبر شي. او بیا دا دومره اهمه موضوع ده نو زه په حکومت سره هم خبره کوم او زه په صوبایي وزیر زراعت سره هم خبره کوم. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي چې کوم نوی ټیم جوړ کړی دی، صوبایي وزیر زراعت میا عمر کاکا خیل د هغې مشیر دی، صوبایي مشیر زراعت دی. نو هغه عملي کار آغاز چې کوم په صوبه کې شروع کوي نو د هغې د ټولو نه اهم کار چې ړومبنی چې کوم قدم دی نو د نوښار کاشکاران، زمینداران د زراعت سره وابسته چې کوم خلق دي هغوی سره مشاورت، هغوی اورېدل، هغوی نه مشورې اخیستل او د زراعت د ترقۍ حوالې سره هغوی سره خبرې اترې کولو دپاره کلي کچهري په 8 جولای د شروع په ورځ ډسټرکټ کونسل هال کې نوښار کې راغوستې ده. دې حوالې سره چې ما معلومات وکړل نو د صوبایي حکومت هم دې کې خصوصي دلچسپي ده. وزیر اعلی ورته هدایات دي چونکې د نوښار چې پروفیشنلی مونږ ووایو چې د چا د نوښار 80% آبادۍ هغه زمیندارۍ، کاشکارۍ، ځمکو سره تړلی دی، زراعت سره، او د 20% چې دي نو هغه څوک کاروبار، ملازمتونه او دا ټول څوک پکې بار دي. نو د 80% زراعت سره خلق تړلي دي. دغه وجه ده چې د وزیر اعلی صوبایي حکومت د دې اهمې چې کومه مشوره ده او د دې حوالې سره چې کوم د ټکنالوژي حوالې سره خبره ده، په دنیا کې چې کوم نوي ټکنالوژي را روانه ده او دې صوبې ته چې کوم زراعت کې نوې کوم قسمونه را روان دي لا څه کونه غواړي نو په هغې باندې خبرې اترې کولو دپاره د ړومبنی ښار هغه نوښار منتخب شوی دی. نیکشګون د 8 جولای د شروع په ورځ د ټول نوښار زمینداران دې ته راغوستی شوي دي او د دې کې به د ټولو نه اهمه خبره هغه د دی نه مشوره هم اخیستلې او دی سره خبرې کول او د دی چې کوم ضروریات دي چې زراعت محکمه زراعت د دې زمیندارانو دپاره دلته داسې څه منصوبې لانچ کړي، لا داسې څه عملي اقدامات اوچت کړي چې د دې نوښار نه د پوره صوبې په زراعت باندې د هغې مستقل او دیرپا اثرات پروزي. نو زه خپله ذاتي طور باندې ما په دې زراعت باندې، په دې زمیندارۍ باندې، بیا د نوښار چونکې مونږ په دې باندې نظر دی نو چې چېرته 80% خلق دې شعبې سره وابسته دي او دلته اپرچونټیز هم شته، مواقع شته. مطلب زما دا ټول نوښار کې که تاسو وګورئ نو د دې چراټ د غرونو نه او د ځلوځو د دې میرو نه والی د خیشکو او د صوابۍ حدوده پورې چې کوم د جانګیري طرف ته کمې ځمکې والی یا کوړه خټک او نظامپور طرف ته چې کومې ځمکې والی دلته داسې مواقع دي د کاشکارۍ او د زراعت د ترقۍ لحاظ سره که حکومت دې ته توجه ورکړه، نیکدلۍ سره او مخلصانه کوششونه وکړل نو دا ممکنه ده چې د دې صوبې د زراعت د خوراک لحاظ سره، د خوراک کې د ترقۍ لحاظ سره کوم نوې ترقي کېږي زراعت حوالې سره نو انقلابي قدمونه اوچتېدی شي. ګرانو کتونکو، د نوښار 80% خلق دې سره وابسته دي. زه دې کې ضروري ګڼم زه صوبایي وزیر زراعت ته او بیا خصوصا صوبایي حکومت ته مشوره به دا هم ورکوم چې بطور صحافي زما په دې باندې نظر دی چې دلته کې داسې کمپنیانې ماهرین هغه هم شته چې هغوی د کلونو نه په دې فیلډ کې کار کوي او ډېر لویه تجربه د بلوچستان د غرونو نه راوالي د کشمیر غرونو پورې او بیا د نوښار د میرو پورې چې دلته په زرګونو کنالو ځمکې نیولې دي او د تېرو 20 کالو نه تحقیقات هغه کامیابۍ ته رسولي او بیا انټرنیشنلي روابط هلته کې کانفرنسونو کې شرکت دغه د ټکنالوژي دغه د زراعت خپل ملک ته منتقل کېدو کې زه زما خپله تجربه او تجزیه دا ده چې ډېر مخلصانه کوششونه کېږي. دې کې زه نوم علمجي اکوړه سیډز په دې نوښار کې اکوړه خټک کې اکوړه سیډ نن د دې ملک بین الاقوامي کمپني جوړه ده
او په ذاتي توګه انفرادي توګه باندې هغه د دې ملک نه بار کانفرنسونو کې هم شرکتونه کوي او په در بلوچستان او کشمیر او افغانستان غرونو پورې خپل نوي تجربات او خپل نوي چې کوم د هغې ټیم دی د هغې د تجرباتو په بنیاد باندې دا غزي زین الزراعت هغه د ترقۍ چې کوم عروج دی هغې ته رسولی دی. نو دغسې خلکو سره مشاورت دغه خلک په خپلو ټیمونو کې اخیستل او د هغې نه کار اخیستل دا هم فن دی، دا هم تجربه ده. نو زه به مشوره دا ورکوم چې دا چې کوم تیار فصل دی او هغې باندې دومره خواري نه کونه غواړي، هغې ته مطلب دی داسې نور کمپنیانې شته او نور شخصیات او ماهرین شته، نو چې هغې کېنئ او هغې ځان سره په یو ټیبل باندې کېنئ او د هغې مشورو باندې او د هغې په د هغې نه کار والي چې د 25 کالو کوم د هغې تجرباتو نه چور دی، نو تیار کم کار او تیاره کومه کامیابي رسېدلې ده، نو مخلصانه کوشش وشي او دا غوښتلی کېږي او حقیقت کې چې یاره دا صوبه زه ترقۍ ته بوتلنه غواړم، نو زه یقیني ویم چې په داسې طریقه باندې ستا د صوبې زراعت هغه د کامیابۍ سر ته رسېدی شي. او ډېره همه خبره ده، زه به بیا ووایم د ټول نوښار زمیندارانو دپاره کاشکارانو دپاره او د دې نه علاوه چې کوم دې صنعت سره وابسته خلک دي، دې کې مشینریانې راوړي، دا نه چې صرف زمیندار دی او هغه په دې باندې کار کوي او زمیندار نه، زمیندار دې زراعت سره وابسته چې کومې شوبې دي هغې دپاره 8 جولای باندې 8 تاریخ باندې د شورو په ورځ ډسټرکټ کونسل هال کې یو ډېر اهم ګیدرینګ هغه طلب شوی دی او دې کې مشورې هم اخیستې شي او دې کې د هغې د ضروریاتو چې کوم د نوي دور د ترقۍ د زراعت ترقۍ ضروریات دي په هغې باندې به خبرې اترې کېدی شي. نو زما دې حوالې سره دا مشورې هم وي او دې حوالې سره مې خپله خبره هم وه چونکې د نوښار 80% خلک دې شوبې سره وابسته دي او د زراعت اهمیت دومره دی چې د دنیا کې ترقي یافته ملکونه هغه ته وګورې نو هغه ملکونه دي چې چا خپل زراعت ترقۍ ته رسولی دی. مطلب دا دی چې ستا د نیمې نه زیات چې کوم دارومدار دی هغه په زراعت دی، هغې سره لایوسټاک راځي، خوراک راځي او ستا د خوراک ضرورت. نو که ستا ملک د دې جوګه وي چې هغه بیروني ملک ته خپل زراعت منتقل کړي، نو د دې مطلب دا دی چې ستا ملک کامیاب دی، هغه که علاقه وي، هغه که یو ضلع وي، هغه که صوبه وي، نو دا زما د حکومت دپاره او زما د دې مشرانو دپاره امتحان هم دی او اهمه مقام ده. نو په دې موقع باندې د دې مشرانو له هم پکار دي چې راشي په دې کې کینې او مشورې وله ورکړي.